ورته فرمای مخکې وایا قال علم قل لك وینا جی نور را ناراض ولی وی بس دا 15 پارې مې یادې کړې دي دا دې چرته یادې کړې ته خو د څلورو کالو څلورو میاشتو څلورو ورځو وی دا مې مور تلاوت کولو زه د مور په ګېډه هم د مور په ګېډه کې مې 15 پارې قرآن اورېدلی دی هغه مې د مور ګېډه کې یادې کړي دي که نورې کړې وي او نورې مې اورېدلی یا به مې یادې کړې وي د مور په ګېډه کې او د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په باره کې راغلي دي چې د مور په ګېډه کې 13 پارې قرآن یاد کړی مورزاده ولی و غم نو ګوره داسې اولیاء الله چې هغوی د مور په ګېډه کې 1513 پارې یادې کړي دي دا ټول کرامات دي دا مورزاده اولیاء پیدا شوي لہذا د هغوی خو اړو څه مثال نه میلاویږي زه به تاسو ته د هغوی په باره کې یو خبره وکړم فتاوه حدیثیه کې ابن حجر مکی رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده وی یو ځلې په بغداد کې چې یو لویه مدرسه ده جامعه نظامیه ورته وایي دا د هغې زمانې وزیر نظام الملک نومې و هغه دا مدرسې جوړې کړې وې دا جامعه نظامیه په ټولو کې لویه مدرسه وه او دا هغه جوړه کړې و د خپل جیب نه به یې خرچه کوله هغه وخت کې په دې کې 15 د پاسه 100 طالبان دا 15 د پاسه 100 طالبانو کې 3 طالبان داسې وو چې دا ډېر کلک ملګري وو او دوی به چې دی یو ځای به ګرځېده یو ځای به خوراک څښاک کو او چې چېرته به تله یو ځای به تله چا ورته وي چې په دې بغداد کې یو غوث او هغه کې دا کمال دی چې په دې مجلس کې ناس وي خبرې کوي د خبرو دوران کې د خلکو د نظر نه غایب شي د خپل مسند نه او چې سات تیر شي بیا په هغه ځای باندې ښکاره شي بیا ټول خلک ویني دا هغه کې کمال دی دی درې واړه خبر شو دی خپلو کې صلاح وکړه چې راځي د غوث ملاقات لږ فتاوه حدیثیه کې دا واقعه ذکر کړې کله چې دی درې واړه روان شو د مدرسې نه ووته په لاره باندې دا یو ملګری چې د هغه نوم و ابن سقا دویم ملګری چې د هغه نوم عبدالله بن ابي عسرون او د دریم نوم عبدالقادر دا درې واړه ملګري روان شو په لاره باندې ابن سقا ورته وایي چې کله لاړ شو زه د غوث سره کښېنمه زه به دنه یو داسې سوال کوم چې دی به ماله د هغې جواب نشي راکولی او د حاضرو خلکو په مخ کې به دی ډېر رسوا او شرمنده کمه نعوذ بالله دا غوث باره کې دا خبره وه عبدالله بن ابي اسرون ورته وایي چې زه کله ورشمه او ورسره کښېنمه نو زه به یو سوال کوم ګورم به چې دی به څه جواب راکوي ګوره هغه سوال کې او دې سوال کې فرق دی هغه وی زه به داسې سوال کوم چې دی ماله جواب نشي راکولی او د حاضرینو مخ کې به یې رسوا او شرمنده کم نعوذ بالله عبدالله بن ابي اسرون وایي زه به داسې یو تپوس کوم ګورم به چې دی به څه جواب راکوي دا عبدالقادر طالب دا چې دی اوس خاموش روان دی ورته وي تا خو څه نه وي وایي نه چې د الله دوستانو له سوالونو دپاره نه ځمه چې په هغه سوال وکړم اعتراض پې وکړم ګورم به چې دی ماله څه جواب راکوي زه د هغه ملاقات لازم چې ما ته دعا وکړي چې الله ما ته خیر او برکت راکړي الله زما ایمان ته خیر بس درې واړه لاړل چې کله هغه مجلس ته خلک ډېر ناست دي خو دا هغه وخت و چې دا غوث د خپل مسند نه غایب شوی و دی کېناست خلک هم ناست لږ ساعت چې تېر شو دا غوث په خپل مسند باندې بیا راښکاره شو چې څنګه راښکاره شو ابن سقا ته یې وی دی خوا راشه ابن سقا یې راوغوستو کېنول وی تا په لاره دې ملګرو ته څه ویلي چې زه به یو سوال کوم او دی به ماله د هغې جواب نشي راکولی د خلکو مخکې به یې رسوا او شرمنده کم ابن سقا ستا چې کوم سوال پړه کې راوړی دی هغه سوال دی دا دی دا د هغې جواب دی او یاد وساته ځان سره نن نه نوټ کړه چې ته به د دنیا نه بیمانه رخصتېږي عبدالله بن ابي اسرون وی په ما خو راپراپې ولګېده چې یا الله خیر اوس به ما ته څه وایي وی بیا یې واز وکړه چې عبدالله بن ابي اسرون راشه کله چې راغی
وی تاوی چې زه به د ده نه یو تپوس کوم ګورم چې څه جواب به راکوي ستا سوال دا دی او دا د هغې جواب دی خو ته ځان سره نوټ کا چې ته کله هم د دنیا نه ځې نو ستا سینه به د دنیا د مینه نه ډکې خو د الله او د رسول محبت به تر مرګه ستا سینې ته رانه شي بیا اواز وکړه عبدالقادر دی خوارش غاړه یې وله ورکه ځان ته یې راجوخ کو ښکلې یو څو ورځې پس به ستا نوم په عرب او په عجم کې داسې مشهور شي ما به څوک نه پېژني تا به پېژني تا ته به بیا خلک شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وایي تا ته به هغه وایي زه الله جل جلاله د تاله د دنیا او د آخرت کمالات او برکات درکړي یقین وساتئ چې دغه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله ته چې هغه اوس ورته په اخلاص باندې دعا مو وکړه د خپله موزداده ولي داسې یو مدرسې ته تلو یو کس به ترې مخکې روانو هغه به خلکو ته وی لار پرېږدئ د الله ولي ته د الله دوست ته لار پرېږدئ مدرسې ته به یې بوتلو د مدرسې نه واپس به یې کوره پورې راوست پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی خلکو ته په ظاهره باندې انسان ښکارېده د الله فرشته زما د خدمت دپاره رالیږلی و او داسې د الله دوست تیر شوی او بیا چې کله د مبارک ته الله تعالی جل جلاله دا کمالات ورک نو دی د ډېر کم عمر خاوند و لا ګیره مبارک هم نه ورغلی چې د تقریبا د 14 کالو به و چې مور د علم د حصول دپاره یو قافلې والا سره ملګری که چې یاره دې ځان سره بوځئ چې دې علم حاصل کړي نو کله قافله چې همدان نومې ښار ته ورسېده هلته ډاکوان په دې قافله باندې راله 80 کسانو او چې کله یې قافله لوټ کا نو یو ډاکو راغی او دې پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ته وی چې بچیه تا سره څه شته وی او ما سره 40 درهم دي دا 40 دینار دي ما سره 40 دینار دي وی چرته دي وی مور راله دي کمیس کې ګنډلې دي چې وی کا ته رښتیا هغه 40 دینار هغه ټیم کې هغه ډاکوم حیران شاغه چې دی نو هغه د ډاکوانو مشر لی بوت هغه لی چې بوت نو هغه ورته بچیا تا سره څه دي وي ما سره 40 دیناره دي چې ښه کوم ځای کې دي وي زما د کمیس کې ماله مور ګنډلي چې وکړه ته رښتیا 40 دیناره وي بچیا دې وخت کې خلک شته پیسې پټوي تا پټې پیسې موږ ته خو دا ولې وي زه چې راتلم ما ته مور ویلي چې بچیه دروغ به نه وی نو زه خپلې مور خبره څنګه هېره کړم هغه ډاکو سوچ وکړه په ژړا شو اوښکې په مخ رالی چې دی د خپلې مور خبره نه هېروي د هغې نافرماني نه کوي او زه د دومره لوی رب جل جلاله نافرماني کوم ډاکې کوم دا کله کېدی شي بس هغه غلو ته یې دا ټول سامان قافلې والا ته واپس ورکوي او چې د څومره قافلو والانو سامانونه اغوستي کوم چې پېژنې هغې له ورسوي خپل خپل سامانونه وله ورکوي کم چې درته معلوم نه دي دا ټول مال د هغې دپاره خیرات کړي د الله په نوم باندې او د ده مبارک په لاس باندې 80 واړه ډاکوانو توبه وویسته او د هغې د هغه 80 ډاکوانو د وخت نیکان او صالحان اولیاء خلک جوړ شو دا د پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه د هغه هلکوانی کرامت چې ګوره 80 ډاکوان د چا په لاس باندې توبه وباسي او نیکان صالحان شي دا څومره لوی خیر او برکت الله جل جلاله هغه خلکو ته داسې برکات ورکړي په مرور د وخت سره ابن سقا د خپل زمانې یو جامع المعقولات والمنقولات عالم وګرځېده چې اچا ورسره په منطق او په یعنی په دې فن کې خبرې نشي کولی په فلسفه کې لہذا تر دې چې د بغداد حاکم لګی شو او دا ابن سقی روم ته ولېږه د روم د عیسایانو سره مناظرې وکړي ټول د عیسایانو مناظرین پړه راوست دا روم باچا حیران شو چې دی څه بلا رالیږلې ده ځان سره دربار ته بوت په تخت باندې ځان سره کېنولی دی د بادشاه لور په دربار کې څه کار دپاره تېرېده د دې ابن سقا نظر ورباندې ولګېده بادشاه ته یې د جینۍ څوک ده وی دا زما لور ده هغه وی داسې د حسن او د جمال پیکر خو ما چېرته تر اوسه نه ولیدلې
ورته وی که درنه دا وغواړم مال به یې راکړې وی ولې به یې درنه کړمه داسې لس خو به درنه قربان کړم خو یو شرط پکې شته وی څه شرط دی وی که ایمان او اسلام پرېږدي وي سید ته راوړي بیا به یې درکړم وی اسلام هم پرېږدم ایمان هم پرېږدم خو دا جینۍ راله راکړه وی ښځه بس سیده ستا شوه د هغې ورځې نه پې یو بیماري ولګېده ایمان او اسلام نه خو خلاص شو یو بیماري پې ولګېده چې په لوی روډ په غاړه باندې به دی پروت و دا خپې به یې کله راغونډې کړي او کله به یې اوس بیرګي به یې ویسته د خولې نه عبدالله بن ابي اسرون وایي زه یې ورځ ورغلم ورسره کېناستم ورته مې وویل چې ابن سقا ته خو د قرآن حافظ هم وې قاري هم وې عالم هم وې او بل منطقي ملا وې او ستا سره چا مناظرې نه شوې کولی په هر فن کې درته خدای کمال درکړی و دا راته ووایه چې څه درته یاد دي که نه د نه هیر شوي دي وی راته قسم وخوړو چې اعوذ بالله بسم الله څه ده د دې نه رستو چې دی ما ته یو ټکی هم په قرآن کې نه دی یاد سوای د یو آیت نه چې څوارلسمې پارې په سر راغلي چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دا یو آیت راته یاد دی چې الله جل جلاله فرمایي چې یاره دا کافران به په ورځ د قیامت باندې ډېر افسوس او ارمان کې لاسونه ممروړي چې کاش موږ مسلمانان وې د اسلام پسې به ډېر افسوس او ارمان وکړي دا یو آیت راته یاد وی ما ورته چې دا بیماري در باندې را سره هېڅ شو دا ولې وی ما ته وی مه خفه کېږه دا د بغداد د غوث هغه ازار وهلی یم اورې دا د هغه ازار والی یم هر څه رانه هېر شوي دي ویم په دغه حالت کې د دنیا نه مردار لاړو ابن سقات هغه فرمایلي چې ته به دنیا نه بیمانه عبدالله بن ابي اسرون وی زه د نور الدین په لښکر کې شامل شوم او هلته کې ما ته چې دی ډېر لوی عهده میلاو شوه او دومره لوی مال او دولت زما لاسته دی چې ما شمارلی نشه وی والله بالله تالله چې تر مرګه زما سینې ته د الله او د رسول محبت رانغې سوی د دنیا د محبت نه ځکه ما ته هغه اوس فرمایلي او پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه الله جل جلاله د کومو کمالاتو خاوند وګرځاو چې یو ځلې خضر علیه الصلاۃ والسلام دربار ته ول راغی او ورته وی چې قربان د فلانه علاقې دغه دا قطب وفات شوی دی قطب ضرورت ورته خدا سي کار دی چې دی وخت کې خو څوک را سره نشته دی چې تاله درکما خو زه لږ صبر وکړه د پیرانی پیر سے مبارک په دغه ورځ د دربار نه وته و بازار ته تللی او د یو ښکلې جوبه چولې وه چې ډېره قیمتي جوبه وه او یو غل چې دی نو هغه پې نظر لګېدلی و جوبه ډېره خوښه شوې وه نو هغه ورپسې پټ پټ را روان و چې دی مبارک کله راغی نور کله به خانقاه ته راننوته په دغه ورځ باندې مسجد ته ننوته او جوبه مبارک یې ویسته او هغه یې په محراب کې په میخ کې ځوړنده که او بیا راغی خانقاه ته او د خانقاه دروازه ځان پسې بنده که نو غل وی زه ښه وه زما هغه مقصد به اوس په اسانه باندې پوره شي ځکه چې هغه خانقاه ته ننوتو جوبه راته په مسجد کې ځوړنده که خو بس وابیلم او ځم به هسې مې هم خوښه شوې وه نو دی چې کله راغی او دې جوبې ته رانږدې شو خو چې دا لاس به یې ورته رانږدې که په سترګو بړون شو چې بیا به لږ یو قدم رارسو شو بیا بیا سترګو ته نظر راغی بیا به چې ورنږدې شو لاس به یې وروږد که بیا بړون شو بیا به ورته څه نه ښکارېده چې بیا به یو قدم رارسو شو بیا به ورته جوبه ښکارېده او سترګې به یې سمې شوې او دې کشمکش کې و چې په دغه وخت کې خضر علیه الصلاۃ والسلام ته پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ښځه ته خامخا وې چې قطب پکار دی نو ورشه مسجد کې یو قطب ولاړ دی هغه ځان سره بوت بس هغه لې ورته یاد کله چې خضر علیه السلام را روان شو د خپو دا کشکش هغه واورېده نو هغه زر لاړو په پوړ کې ننوته هغل خضر علیه السلام چې راغی چې ویې کته جومات کې خو څوک نشته دی نو بس هغه خیال په دې پوړ باندې راغی چې والله دې کې څوک شته چې راغی چې ورته وی اے قطب سے بهر ته روزه ته خو پوړ کې ننوتې ورته زه قطب نیم زه غلم وی ګوره دا عاجزۍ وخت نه دی فلانې علاقې قطب وفات شوی دی هلته علاقه تباه کېږي شا به زر راځه د ورته زه غلم زه قطب نیم او زه راځه د عاجزۍ وخت نه دی لاس نیو نیو پیرانی پیر سے مبارک دی راوسته وی جي دی خو چې زه غلم قطب نیمه
وی نه دی غلو خو اوس قطب دی بوی ځان سره ځکه چې دی کم وخت نه زما په جوبا شک شو او ما پسې را روان شو نو ما الله ته سوال وکړو چې یا الله زما په جوبا شک شوی دی نو په ما مشک او په خپل ځان مشک کا نو بس زما په دعا باندې الله دې د قطبیت په مقام باندې مشرف کړ نو خضر علیہ السلام ځان سره بوتلو او هغه چې د هغه علاقې قطب مقرر کړ د چا په نظر چې د چور او د غل نه چې د قطب جوړیږي هغه په خپل د کم کمال خاوند دی په خبره ورسېدی دا د دیوبند هغه لوی عالم مولانا اشرف علي تانوي صاحب چې هغه په 10 جلدو کې یو کتاب لیکلی دی او هغې ته وایي الاضافات یومیه دا کتاب نوم دی 10 جلدو کې دی د هغې په 2 جلد کې دا خبره ذکر کړې ده چې یو سړی وفات شو کله قبر کې کېښود او فرشتې ول راغې او تپوسونه یې شروع کړ من ربک ما دینک من نبیک ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلی الله علیه وسلم دا تپوسونه یې شروع کړ هغه ورته وایي زه نور نه پوهېږم خو زه د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دوبي وم ما به د هغه جامې وینځلې فرشتې ورته وایي موږ نه څه تپوس کړو دا ته څه جواب راکې موږ درته وایي رب دې څوک دی دین دې کوم یو دی پیغمبر دې څوک دی د دې هستۍ باره کې به تا څه وایي دی ورته زه نور نه پوهېږم زه د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دوبي وم ما به د هغه جامې وینځلې فرشتو الله ته رجوع کړه یا الله یو عجیبه انسان قبر ته راغلی مونږ ورته وایي رب دې څوک دی پیغمبر دې څوک دی دین دې کوم یو دی راته وایي زه د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دوبي وم ما به له جامې وینځلې الله فرشتو ته فرمایي دې ته رمز وایي تاسو د په خبرې په مطلب پوه نه شئ هغه تاسو صحیح جواب درکړی هغه وایي زه د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دوبي وم یعنې خادم یې وم ما به د هغه جامې وینځلې د چې زما د دوست جامې وینځلې دي ما وله زړه وینځلی دی په خبره ورسېدی په دې کې دا رمز و چې ای فرشتو تاسو ما نه ولې تپوس کوئ زه د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دوبي وم هغه زما قوم مولا زه د هغه خادم یم ما به ورله جامې وینځلې زما د آقا چې کوم رب دی هغه زما هم رب دی زما د آقا چې کوم دین و هغه زما هم دین دی زما د آقا چې کوم پیغمبر و هغه زما هم پیغمبر دی زه خو د هغه غلام او خادم یم نو تاسو دومره نه پوهېږئ وایي بس مه ورځئ دغه خبرې هم ډېرې وي بس هغه ما بغیر د سوال جواب بخلی دی نو ګوره اشرف علي تانوي صاحب په الاضافات یومیه 2 جلد کې لیکلي دي د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه د برکت چې د هغه دوبي او جامې به وینځلې الله بغیر د فرشتو د سوال جواب نه هغه کامیاب کړ دا د الله د دوستانو برکت دی ګور یاد ساتي او دا کرامت د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه یو کرامت درته بل بیان کم بیا به انشاءالله هغې پسې نعت خواني د ده مبارک په کراماتو باندې یو مستند کتاب دی بهجت الاسرار ورته وایي چې په سند سره د کرامات ذکر کړي د هغې یو تلخیص دی چې دا شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې په هندوستان کې دا ړومبی محدث تیر شوی دا شاه ولی الله صاحب او شاه عبدالعزیز صاحب دا رستو د هغه نه راغلي دي ولی الله خاندان دا ړومبی دغه دا د امام رباني رحمت الله حماسه رو د اکبر بادشاه په زمانه کې دی شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د بهجت الاسرار تلخیص لیکلی د هغې نوم دی زبدة الاثار په هغې کې د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه ډېر کرامات ذکر کړي او په اخبار الاخیار کې د ده مبارک په باره کې دا لیکلي دي چې د جمعې په ورځ به د مجلس ته 80,000 کسان د ده د تقریر اردو دپاره راتله د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه او په دې 80,000 کسانو کې چې هغه زمانه کې د آلات نه و لوډ سپیکر نه و څه بل یو مصنوعات نور نه و چې اواز په هغې کې غټېدی او خلکو ته رسېدی پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله منبر باندې جلوه افروز او 70,000 کسان به چې ناست و د مبارک به چې کومه خبره کوله چې د لومبي صف کسانو به څنګه اورېده داسې به د اخري صف کسانو هم اورېده دا د مبارک کرامت و چې د اواز به 70,000 کسانو ته یو شان رسېده نو ګورئ د ده مبارک یو مریدو شیخ عبدالله بغدادي باندې مشهور په شیخ عبدالله بغدادي باندې د هغه یو لور وه فاطمه نامه یې وه
او هغه په کوټه باندې د کچه غرمې وخت کې وخته او بیا راکوزه نه شو بس د کوټې نه غایبه شو دی ورپسې ټول محله کې او کلي کې او علاقه کې وګرځېد خو جنۍ پیدا نه شو بله چاره نه وه دی د پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه دربار ته راغی او د کچه غرمې وخت دی ورته کېناسته وي قربان لور مې کوټې ته ختلې وه او بس بیا راکوزه نه شوه زه خو شیخ سړی یم خلکو ته ترکه مې یم چې تلور کره تللی ده او مامي کره تللی ده او فلاني بیا به خلک لمن به مې داغداره شي نو بس تاسو رالمه جینو دعا وکئ چې الله پاک زما لور پیدا کړي پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي صاحبه اوس دا وخت نه دی ماسخوتن مونځ چې وشي بیا راشه ورله د ماسپښین مونځ هم نه دی شوی مازدیګر هم نه دی شوی ماښام هم نه دی شوی ماسخوتن هم نه دی شوی ماسخوتن مونځ چې وشي بیا راشه د وی ښه جي کله چې دی لاړو د ماسخوتن مونځ شو بیا راغی اوس پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه په خپل خانقاه شریفه کې ځان له ناست دغه وخت کې چې دی راغی ورته وی جي تاسو راته فرمایلي چې ماسخوتن مونځ وشي بیا راشه وي ښه داسې کار به وکړي چې د بغداد شریف د آبادۍ نه بهر یو ډېر شاړ ځای و هغې ته کندې کندې ځای چې د ورځې به هم څوک نه تله یارېده به ډېر هیبتناک ځای دهشت والا ځای دروند ځای هغې ته وی محله خرابه کرخ محله خرابه کرخ د هغې نوم پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته شابه اوس به د شپې شپې هلته لاړ شي محله خرابه کرخ ته او چې کله هلته ورسېدې نو بیا به ودرېږي یو کرخه به د ځان نه چاپېره کړي او د دې کرخې چاپېر کولو په وخت کې به ووایي چې بسم الله علی نیت عبدالقادر دا الفاظ به ووایي او د دې کرخې منځ کې به ودرېږي دې نه به بهر ته نه وځي دې ته حصار وایي بس دا ستا دپاره قلعه شوه ته به په دې کې دننه ولاړې ته به دې نه بهر ته نه وځي کله چې دا شپه نیمې ته ورسي ته به وګورې چې مختلفو شکلونو والا به را رواني تا ته به وران وران ګوري خو لیکن د دې کرښې د وجې نه به تا له خواله نه شي راتلی څه به داسې ځي څه به داسې ځي ته به نه ګبراوېږې تا ته هېڅ هم نه شي ویلی کله چې دا په زرګونو خلک تیر شي په اخره کې ورده یو مشر هغه به په اس باندې سور راشي وبدرېږي تا نه به تپوس وکړي دلته څنګه راغلی دلته خو د ورځې څوک نه دی تر شپې راغلی نو ته به ورته وایې چې زه په خپله نه یم راغلی زه چا رالېږلی یم چې درته وایي چا رالېږی زه پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه رالېږلی بیا به ستا کار ټیک شي بس دی لاړو محله خرابه کرخ ته یې ځان ورسو هلته ودرېد د کرښې د ځان نه چاپېره که بسم الله علی نیت عبدالقادر هغې منځ کې ودرېد شپه چې نیمې ته ورسېده اوس ګوري رښتیا هغه شکلونه را روان دي ډېر هیبتناک دا جناتو پیریان کله چې راله دله به چې راورسېد د کرښې نه به څه داسې لاړه څه ده ته به یې وران وران وکتل لا بړه تیر به شو اخره کې چې د دې هغه مشر راغی پاس باندې سور او بس ده ته چې داسې ورته یې وکړه ته وایي دلته څنګه راغلی ته خو د ورځې څوک نه راځي ته د شپې راغلی عجیبه انسان یې ورته یې زه په خپله نه یم راځي چا رالېږلی یم موږ پښتانه وایي میخه د موږي په زور باندې زور کوي که نو هغه ورته وایي چې زه په خپله نه یم راغلی دا خو زه چا رالېږلی یم او چا رالېږلی زه غوث الثقلین رحمت الله علیه رالېږلی پیران پیر صاحب مبارک بس یا هغه پاس سورو یا راټوپې که ځمکې ته ځمکې ښکل کو بیا ورته لاس پناه وایي ښه چې هغه رالېږلی خدمت وایه وی زما لور د کچه غرمې وخت په کوټه ختلې بیا راکوزه نه شوه زه پیران پیر صاحب مبارک دلته راولېږلم چې دا پاس سور راشي تا نه به تپوس وکړي بیا به ستا کار وشي بس اواز یې وکړو چې دا څومره خلک تېر شوي په زرګونو هغې ته یې راواپس شئ ټول راواپس شو د ده لور غیبه شوې چاته پته شته ټول خلک چپ شو یو کس پکې راغی وی ما ته پته شته فلاني نوم یې پوهېږي کوی قاف ته بوتلی ده وی خبر شاه پیرې راول بس چې لاړو سترګو رب کې راوس پیر ته غزنې سئ ای چې راوس ورته یې هغه جینۍ تا بوتلی ده وی یاو د هغې نوم فاطمه و فاطمه تا بوتلی ده وی یاو وی خبر شری والا چې لاړو مخې سره یې جینۍ یې زیره کا د هغې لاس یې واخیست سره پلار لاس کې ورکړه ورته یې بېغمه لاړ شه تا ته څوک هم څه نشي ویلی پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه ته زما سلام ووایه او بیا چې دی حکم یې وکړي دې پیري نه سر کټ کوي چې بس جګر د پاره دی د پیران پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه علاقې نه
بې اجازت جینکۍ یا سړي نه بوځي نو بس هغه بیا د هغه نه سر کټ که چې دا د خلکو د پاره نصیحت وګرځېږي نور پیرانو د پاره. دا د پیراني پیر صاحب رحمت الله علیه کرامتو چې ته به د کرښې منځ کې ودرېږي او دا الفاظ به ووایې او بیا به چې دی نیمه شپه شي نو بیا به دا خلک را شروع شي تا ته به روان روان ګوري او پاس باندې به څوک ګوره لا د ماسخوتن مونځ شوی دی او دی لا په بغداد کې د هغه مبارک سره په خانقاه کې ولاړ دی ایډوانس کې ورته دا حالات بیانوي. نو دا کرامت د پیراني پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه چې دا واقع به نیمه شپه کې تېرېږي او دی ورته د ماسخوتن وخت کې وي چې داسې داسې کسان به راشي. دا خو د نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې ټول صحابه کرامو رستو چې کوم اولیاء راغلي دي هغې کې دا نومونه بیا د هغې دپاره وضع کړی شوي دي خو دا ابدال پکې یو قسم دی د هغې ذکر نبی علیہ السلام په خپله باندې کړی دی. په مشکات شریف کې هم دا حدیث مبارک راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په شام کې 400 ابدال دي او ابدال د دې اولیاء د اقسامو نه یو قسم دی. ټوله زمانه کې یو چې دی یعنی مطلب غوثي او 4 چې دي نو دا اوتادي او دغه چې دی دا اوه پکې ابدالي او نور نقباوي نجباوي رجبي حضرات رجال الغیب دي دا ټول اقسام د اولیاء دي. دا غیب بیا ذکر په روض الریاحین کې شوی دی. دارنګې مطلب دا دی چې د دیوبند علما او د بریل علما او سهارنپور علما او ټول د دې قطبانو غوثانو دا قسمونه بیان کړي. لہذا دا ابدالو چې دا اوه په هره زمانه کې به وي او مطلب دا دی دغه ابدال 400 په شام کې دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا د مشکات شریف حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام فرمایي دا 400 ابدال چې دي دا اولیاء دا داسې خلق دي بهم تنصرون ردی د برکت تاسو سره مدد کیږي و بهم تمطرون ردی د برکت تاسو باندې بارانونه ورولې کیږي و بهم ترزقون د دې په سبب الله تاسو ته رزق درکوي. په خبره ورسېدي دا ردی 400 ابدالو برکت دی ردی اولیاء برکت دی چې تاسو سره د خدای له طرفه امداد هم کیږي د دې د برکت د خدای له طرفه تاسو باندې بارانونه ورولې کیږي او د دې د برکت تاسو ته رزق درکول شي د خدای له طرفه. دا نبی علیہ السلام په خپل زبان مبارک باندې د هغې صفتونه بیان کړي. نو ما درته وایي چې دا نورو کتابونو ذکر کړي دي دا لازمه نه ده چې د دې ټولو نومونه دي په حدیث او په قرآن کې راشي. پاتې شوه دا چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې چې د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوي دي زرګونه کاله وړاندې د سلیمان علیه السلام مبارک چې کله هغه وفرمایل هغه د بلقیس د تخت په باره کې چې هدهد ورته ووایي چې ولها عرش عظیم چې هغې یو لوی تخت دی د هغې په شعر سبا کې. نو سلیمان علیه السلام وفرمایل چې څوک به د بلقیس تخت د هغې د راتلو نه مخکې ماله راوړي. نو په پیریانو کې یو کس و عفریت چې یا نوم عفریت و یا سرکشه پیری ته عفریت وایي. مفسرین کرام فرمایي چې الله فرمایي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. عفریت ورته وی پیری وی چې اے سلیمان علیه السلام زه به د هغې نه درله مخکې راوړم چې ته د خپل مسند نه پاسېږې د به 3 ګنټې یعنی دغه کوو دا عدالت به یې کوو او بیا چې دی دا 3 ګنټې ستا د عدالت پوره کېږي نو ما به در دې کې دننه راوړې وي او زه د هغې په روړو باندې طاقتور هم یم او امانتګر یم یو غمې به م رانه اخوا دېخوا نشي دا تخت. نو سلیمان علیه السلام دا خو ډېر وخت په دې باندې لګي چې ته 3 ګنټو کې دننه راوړې. حالانکې شعر سبا نه د یو طرف نه د 2 میاشتو مزل او د بل طرف نه بیا د 2 میاشتو مزل. نو دا 2 میاشتې د دې اړخه لګي دی 2 میاشتې د هغه 4 میاشتو مزل دی دی ورته وایي 3 ګنټو کې دننه راوړم او سلیمان علیه السلام ورته فرمایي 3 ګنټې کې دننه دا خو ډېر وخت په دې باندې لګي ما له دې نه مخکې په کار دی. ولې وی سلیمان علیه السلام ته الله دا علم ورکړی چې زما په دې امت کې داسې کسان شته چې دنه یې مخکې راوړی شي. نو وی قال الذي عنده علم من الكتاب هغه کس ورته وی چې هغه الله علم د کتاب ورکړی انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک
اے سلیمان علیہ السلام زبې دله د هغې نه مخکې راوړم چې کله تاسو داسې اسمان ته وګورئ او بیا دا نظر خپل ځان ته واپس راوړئ ما به دله د هغې نه مخکې راوړئ سلیمان علیہ السلام یې ماله داسې کس پکار دا څوک مفسرین کرام فرمایي د ده نوم آصف بن برخیا رحمت الله علیه کان قطب الوقت دا د وخت د خپل زمانې قطب او هغه وخت کې چې دی د سلیمان علیه السلام پرشته کې هم شامل و د ده امتي مو او د ده په امت کې ولی او قطب د زمانې و هغه قطب چې دی ورته وایي زه به یې د سترګو په رب کې داسې وړم چې تاسو به اسمان ته صرف وګورئ او چې واپس ځان ته نظر راوړئ ما به دله راوړئ وي سلیمان علیه السلام ورسره پاڅېد د دربار نه ووته او بهر یو صحرا ته ووته صحرا ته اولته کې ورته وفرمیل چې زه شابه اوس وي ښه قربان تاسو اسمان ته وګورئ چې اسمان ته داسې وکاته وي چې اوس ځان ته نظر راواړوئ چې څنګه د مبارک د اسمان نه نظر خپل ځان ته راواړو تخته زیرو اور تخته زیرو ټول مفسرین په دې ګواه دي نه د بلقیس د هغه کمرې چې کومې کې تخت پروت و نه چت سورې شوی دی نه دیوال مات شوی دی نه دروازه چودې ده تخت څنګه راغی وی دا د کرامت په زور باندې هلته راښکه او په ځمکه کې دننه دلته ورته ظاهر که په خبره ورسېدي په ځمکه کې راغ او چې څنګه د نظر مبارک را واپس کو دغه د خپل زمانې قطب چې دی هغه د سترګو رب کې د هغه د نظر را واپس کولو نه وړاندې وړاندې هغه د تخت ته تېر کړ نو چې د سلیمان علیه السلام د زمانې قطب دا کمال لرلی شي چې د نبي علیه السلام په امت کې به د قطب کم کمالي په خبره ورسېد درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربين